وعلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. خجي مونږه ګردانونه یې زده کړي وو جي تاسو ته ما ویلي چې عرب دا فعل درې قسمه استعمالوي. څنګه چې مونږ په اردو کې وایو سنا، نو سنا کې چې دی که نه په سین باندې پیش راځي سنا. مونږ وایو لیکا، لیکا باندې لاندې زیر راځي. ټیک شوه. او دغه شانتې مونږ وایو کها، په کها په کاب باندې زبر راغی، دلته په اول حرف باندې پیش راغی، دلته په اول حرف زیر راغی، دلته په زبر راغی. عرب داسې کوي که نه چې اول حرف نه خو دویم حرف هغې ته مونږ عین کلمه وایو. عین کلمې له به کله زبر ورکړي، کله زیر ورکړي، کله پیش ورکړي. همانه هماغه فاعل پکې وي کوم چې هو، هما، هم، هي، هما، هن، دغه چې کوم فاعل ضمایر دي همدغه پکې وي او معنی هم د ماضي وي. صرف دا حرف لږ دا څنګه چې دلته کې په سین باندې پیش دی په اول حرف، دلته په اول حرف زیر دی او دلته په اول حرف زبر دی، نو معنی هماغه شانتې دی. کله هم څوک نه وایي چې لکه، یا کله هم څوک نه وایي چې سنا یا سنا. ټیک شوه. سنا ته څوک هم سنا نه وایي. که یو کس وایي چې یاره زه سنا ته سنا وایم نو هغه ته خلک وایي دا پاګل دی، لیونی دی. نو دغه شان عرب هم دا مقرر کړي دي که نه چې یاره یو به چې دی که نه دا فا عین لام به موږ سره همیشه وي. نو فا عین لام، دا فا کلمه او لام کلمه باندې به همیشه زبر وي، او دا عین کلمه نه ده جي دا به بدلیږي را بدلیږي. په عین کلمه باندې به کله زبر دغه وي، کله به په عین کلمه باندې زبر وي، کله به په عین کلمه باندې زیر به وي، او کله به عین کلمه باندې دلته ګورئ جي دا عرب چې دي که نه دا عین کلمه باندې کله زبر راولي، کله زیر راولي، کله پیش راولي. لکه فعله د دې نه به یو ګردان مونږ واخلو فتحه، فتحه. وګوره دلته دا تا چې دا عین کلمه ده، نو دلته په تا باندې زبر دی، د عین کلمې باندې زبر دی. د فاعله نه به مونږ واخلو سمعه، او د فاعله نه به مونږ واخلو قربه. نو قربه معنی ده قریب ہوا، او هو ضمیر فاعل پکې دی، وہ ایک مذکر قریب ہوا. او د سمعه معنی ده سنا، اس نے سنا. نو هغې کې دا د اس نے چې دی دا د هو ضمیر فاعل معنی ده پکې. او په فتحه کې هو ضمیر فاعل دی، او د فتحه معنی ده کولنا. نو اس نے کولا معنی هماغه د ماضي به وي، خو کله به په دې عین کلمه زبر وي، کله به زیر وي، کله به پیش وي. دا د عربو هغه قانون دی که نه، دا یې مقرر کړي دي. او نه دی اوله صیغه کې پټ وي. فتحه دا اول صیغه ده اوله، دا بیا د فتحه کې هو ضمیر پټ وي. او په فتحه کې چې کله ورسره الف ولګي، دلته الف نو دلته کې دی کې هما دی که نه، هما د هما هغه الف پکې ښکاره دی او د ها او میم پکې پټ دی. نو هغې کې بیا څه علامت ښکاره شو چې یاره دا د دوو کسانو باره کې. او فتحو چې دی که نه دا واو، فتحو دا واو چې دی که نه دا د جمع علامت دی. د دې دا هم چې دی اصل کې څه شی و؟ همو. دا هم چې و که نه دا اصل کې داسې و ښه همو. ټیک شوه. نو بیا دا ها او میم نه دی، دا ها او میم دا یې راوستو بلې فاتحه کې پټ کو، او د دې میم دا یو پیش یې ترې راواغستو، او دا واو الف یې ترې راواغستو، دا یې دې سره ولګول. دا واو ساکن نه دی، دا همیشه ځان نه مخکې پیش اخلي. او دلته کې به په دې ها باندې دلته کې فتحه دی که نه، نو دلته په دې ها باندې ځکه پیش راغی چې دا واو ځان نه مخکې زبر نه مني. دا واو چې کله ساکن وي که نه دا پیش غواړي. ٹھیک شو. نو دلته کې دا فتحو دا اوس بیا د جمع شوه. دې کې ګوره د همو هغه واو پکې ښکاره دی او ها او میم پکې پټ دی، همو. ٹھیک شو. او دغه شان بیا فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا. او سمعه نه دی، سمعه
د دې ګردان چې وکړي سمع سمعا بیا ورسره الف په ولګي سمعو بیا به ورسره واو لګي سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو میں نے سنا سمعنا ہم نے سنا ٹھیک شو جی اور دا قروبا قروبا مانا وہ قریب ہوا اور قروبا با سر شلیف لگے وہ دونوں قریب ہوئے اور قروبو وہ سب قریب ہوئے قربت وہ ایک مؤنث قریب ہوئے قربتا قربنا قربتا تو قریب ہوا قربتما قربتم قربتی قربتما قربتن قربتو میں قریب ہوا قربنا ہم قریب ہوئے ٹھیک شو جی نو دا آغاز عرب دا استعمال ہے اس گورے جی پدی کی یو ہر یو زان زان لا یو جملہ دا جی ہر صیغہ نہ دا جی ہر صیغہ دا دی فتحہ اول صیغه نه دا ځان له جمله ده جمله فعلیه ده فتحا دا ځان له دویمه صیغه ځان له پوره جمله فعلیه ده فتحو دا ځان له پوره جمله فعلیه ده جمله فعلیه چې ده کنه جی دا جمله فعلیه جمله فعلیه د دې دوه جزونه دي یو تفعیل وای او یو تفاعل وای فاعل مانا دا کام کرنے والا ٹھیک شو جی اردو کی علامت سرے چھے دا فاعل نپس پا نے لگی دلی دا فاعل نپس پا نے لگی دلی زید نے مارا احمد نے کام کیا ٹھیک شو حامد نے مدد کی دا نے دا چکم اسم نپس نے ہو لگی نو دا پا اردو کی دا فاعل علامت تی چھے دا کار دی پلانی کڑے دے ٹھیک شو جی او گورے حامد نے احمد کو نو چې رقم نوم نپس کو اولګي کنه هغه به مفعول هغه ته وایي چې یاره څوک وال اخري لکه مثلا حامد نے زید کو مارا نو حامد نے دا فاعل شو زید کو مارا دا وخل چا خوړلی زید ټیک شو نو دا زید چې دی کنه دا پکې مفعول شو او فاعل به همیشه حالت رفع کی وي مفعول به همیشه حالت نصب کی وي ٹھیک شو دا مخکې اوس را روان دي خو دا مې صرف یو جلک درته وښودو چې نن سبق کې زموږ دا خبرې شته نو ګوره اوس موږ سره دا فتحه نه دی فتحه دا پوره موږ سره جمله ده دا فتحه دا پکې فعل دی او دی کې هو ضمیر فاعل دی پوره جمله فعلیه شو ده ٹھیک شو ښه بیا دا فاعل نه دی جی فاعل موږ سره بیا دوه قسمه فاعل دا فعل خو بس یو قسم همیشه ها خو دې هر یو صیغه کې به یو فعل یو به فاعل ٹھیک شو مخکې ما تاسو ته کړي دي لکه مثلا موږ ذهبا اخیستی و که نه ذالهبا نو دا ذالهبا پکې فعل دی هو ضمیر فاعل دی بیا ذهبا دا ذالهبا پکې فعل دی دا الف پکې فاعل دی ذهبو ذالهبا فعل دی کې واو فاعل دی دا واو مطلب دا هم ضمیر فاعل دی ٹھیک شو ذهبت دا ذالهبا او دا تا دا پکې فعل دی دا تا پکې دا مؤنث علامت دی خدي او دی کې هي ضمیر فاعل دی نو هر یو صیغه پوره جمله فعلیه ده هر ذهب گردان چو کې نو 14 صیغې دي کنه ذهب ذهبا ذهبو ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا 14 صیغې شو کنه دا 14 صیغې 14 جملې دي هر یو صیغه خپل یو جمله ده او په هر صیغه کې یو فعل یو فاعل فعل او فاعل مل کر جمله فعلیه ٹھیک شو جی ها دا فاعل نه دی جی دا فاعل بیا دوه قسمه دی فاعل بیا دوه قسمه دی یو اسم ضمیر په شکل کې وي اسم ضمیر په شکل کې لکه اوس ګوره مونږ فتحه وی کنه دغه هو ضمیر فاعل دی فتحا دیکھ ہما ضمیر فاعل لے فتحو دیکھ ہم ضمیر فاعل لے ٹھیک شو او زمونږ دا کتابونه لیکلي چې یاره په فتحا کې الف فاعل دی فتحو کې واو فاعل دی فتحت کې هي فاعل دی نو دا ټول د ضمیر په شکل کې دي ٹھیک شو جی لکه مثلا ګوره یې دا ما سره ضربه دی په ضربه کې دا ضاد ضربه چې دا فعل دی او دی کې هي ضمیر هو ضمیر دا پکې فاعل دی
اوس ضربا دې کې هما ضمیر فاعل دی ضربو دا به توري کو جی ضربا کې بیا چې دی که نه دا دوا ضربا پکې فعل دی او دا هما ضمیر پکې فاعل دی ضربو په دې کې دا دوا ضربا فعل دی او دا هم ضمیر پکې فاعل دی خیال کې مرضی جی په هر صيغه کې یو فعل وي او فاعل وي خو ګورئ دې ته اوس مونږ دا فاعل چې دی که نه دلته اوس مونږ سره ضمیر په شکل کې دی کله کله به دا فاعل مونږ سره ظاهر راځي ښکاره اسم به راځي نوم به راځي نوم او هغه نوم ته به تاسو وګورئ او دا دا هو هما هم هي هما هن دا کم ضمایر دي حالت رفع والا دي که نصب والا دي که جر والا دي دا رفع والا دي نو ګورئ دا که ضمیر په شکل کې وي دی به حالت رفع والا ضمایر دا به مونږ سره فاعل وي او که نه اسم ظاهر دلته کې به ورته ولیکو اسم ظاهر اسم ظاهر معنا چې ښکاره یو نوم به وي د فعل نه پس د یوې صیغې نه پس به ښکاره یو نوم وي لکه مثلا ګورئ ضربه زیدن نو دلته اوس فاعل چې دی که نه د دې ضربه نه کې چې کوم هغه دلته هو ضمیر فاعل که نه هو ترې ووتو اسم ته جوړ شو اوس مې پوه شو جي نو وګورئ دلته اسم ظاهر دی دا موږ سره فاعل اسم ظاهر فاعل او دلته اسم ضمیر فاعل خیال کې مراتلی جي نو فاعل به همیشه موږ سره یا د ضمیر په شکل کې وي یا به را سره د اسم ظاهر په شکل کې وي همیشه به موږ سره په یو حالت کې وي یا به را سره دا فاعل چې دی که نه دا به د ضمیر په شکل کې وي او یا به را سره د اسم ظاهر په شکل کې وي اسم ظاهر معنا چې ښکاره نوم په شکل کې وي ټیک شوه ښه جي لکه مثلا ګورئ زه دلته وایم جلسه جیم سین لام معنا دا بیٹھنا ٹھیک شو او دی کہ ہوا ضمیر فاعل لے نو دا جیم سین لام پکې فعل لے او دلته ہوا ضمیر فاعل لے فاعل شو کنه او دلته فاعل موږ سره څه شکل کې و ضمیر په شکل دلته کې موږ سره دی جلسه زیدون دلته اوس دا جیم سین لام ما سره فعل دی او دا زیدون چې دی دا ما سره فاعل دی نو دلته اسم ظاهر په شکل کې دی 50 کسان دي چې همدقې له روان یو جي نه هغه ګورئ په دغه خبره هم پوهوم که نه جي د دې خبره صحیح ده جي د هغه چې کومه قواعد او قانونونه موږ ویلي د هغې مطابق د دې خبره صحیح ده خو زه به درله اوس دا خبره لږه غلطه ثابتوم جي صحیح شوه اکثر ملګري په دغه لار رواني خو دغه به ته اوس راښکاره کوو که نه جي اوس ګورئ جي چې موږ سره دا اهم خبره ده ها د ډاکټر صاحب خبره اوس راله ها چې کله موږ سره فاعل د ضمیر په شکل کې وي که فاعل یو وي نو موږ به ورله جلسه یو واخلو که فاعل را سره دوه شي خو بشر دا چې د ضمیر شکل کې وي نو بیا به موږ وایو جلسه که فاعل درې شي موږ به وایو جلسو یا ډېر شي زر شي موږ به وایو جلسو که فاعل را سره مؤنث شوه موږ به وایو جلست که دوه مؤنث شوي جلستا که ډېرې مؤنث شوي جلسنا او که نه مخامخ راته فاعل شته او موږ نوم نه وایو او ضمیر شکل ولا انت ضمیر ولا استعمالو نو بیا وایو جلسته تو بیٹا دو کسان چې جلستما تم دونوں جلستم تم سب او مؤنث وي جلستی یا دوی جلستما ډېرې وي جلستن او چې یو متکلم وي جلستو میں بیٹا دا میں چې دی که نه میں دا متکلم دی دا دغه دی دا ضمیر دی انا ضمیر دی ٹھیک شوه او جلسنا هم بیٹے نو دا هم پکې دام ضمیر دی ٹھیک شوه او دلته کې اوس نو کله چې تا سره یو فاعل وي فاعل در سره یو وي او د ضمیر شکل کې وي نو اول صيغه به اخلي که فاعل در سره دوه شو او ضمیر شکل کې وي دا ضمیر شکل یاد ساتئ په ضمیر شکل کې وي نو بیا به ته دویمه صيغه راخلې که فاعل در سره ډېر وي او ضمیر شکل کې وي درېیمه صيغه به راخلې د جمع صيغې به راخلې
ٹھیک شو جی. که فاعل د سره مذکر وي نو د مذکر صیغه به رالي، که فاعل مؤنث وي نو مؤنث صیغه به رالي، که یو وي اوله صیغه، که دوه وي دویمه صیغه، که درې وي دریمه صیغه، او که مؤنث یوه وي څلورمه صیغه، او که دوه وي نو پنځمه صیغه، او که ډېرې وي ډېر هغه شپږمه صیغه. ٹھیک شوه. جلسه جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا. په دې ذهن کې ولو شو دي فاعل چې د ضمیر شکل کې وي نو د ایک نه والا 14 صیغې دي که نه، د ایک نه والا 14 پورې صیغې به ټولې استعمالېږي که د ضمیر شکل کې وي. ایک نه واخله تر 14 پورې ټولې صیغې به استعمالېږي که د ضمیر شکل کې وي. ښه بله ډېره اهم ترینه چې اکثر په دې ځای کې وال خوري، ښه اسم ظاهر کې وال خوري هغه عزه کوي. ښه جي ډېره اهم ده. ګورئ دومره اهم ده چې زه وایم زمونږ د کلاس دوران کې دا فرض عین ده. ښه جي اوس وګورئ کله چې مونږ سره فاعل د اسم ظاهر شکل کې وي، فاعل اسم ظاهر شکل کې دی نو که فاعل ما سره یو دی که نه نو زه به ایک نمبر صیغه راخلم جلسه زیدون. چې فاعل ما سره د اسم ظاهر شکل کې وي، که فاعل را سره یو وي نو زه به ایک نمبر صیغه راخلم جلسه زیدون. که فاعل دوه شي که نه بیا به عمدقه یوه ایک نمبر صیغه راخلم. که فاعل 2000 شي که نه بیا به ایک نمبر صیغه زه راخلم. زه به ویم جلس زید و حامد و محمود و احمد و بکر و عمر. زه به پسې داسې ګورئ جی ایک نمبر. ښه ایک نمبر صیغه به استعمالیږي. خو یو خبره په دې کې بل هم یاد وساتئ، ته به بیا د فاعل ته ګورې چې مذکر دی که مؤنث دی. که مذکر وي نو ایک نمبر صیغه به ورله استعمالې، خو بشرط دا چې اسم ظاهر وي. ښه د اسم ظاهر ته وګوره زید مذکر دی که مؤنث دی نو ته به ورله ایک نمبر صیغه راواخلي جلسه جلسه زیدون. که تا سره دا اسم ظاهر تا مؤنث وي که نه نو ته به ورله 4 نمبر صیغه راخلي 4 نمبر جلست مؤنث والا هغه جلست. لکه چې ما سره مذکر وي که نه زه وایم جلسه زیدون و حامدون و محمودون. که فاعل را سره یو هم وي زه وایم جلسه زیدون. دی خو ګورئ جي جلسه زیدون زید بیٹا. ٹھیک شو زید کې ناسو. جلسه حامدون و محمودون. وګورئ چې فاعل یو هم ایک نمبر صیغه واغسته، فاعل را سره 2 شو بیا هم ایک نمبر صیغه واغسته، فاعل را سره ډیر شو بیا هم ایک نمبر صیغه واغسته. خو به شرط دا ګوره دا هغه صورت کې چې کله فاعل اسم ظاهر وي. ښه ټیک شو. او که دا فاعل در سره مؤنث شي که نه فاطمه فاطمتو. دا فاطمه ته وګورئ جي مذکر ده که مؤنث ده؟ مؤنث ده. ته به د دې لپاره جلسه جلسا جلسو جلست 4 نمبر صیغه راواخلي. واحد مؤنث غایب جلست. نو خدای دې وکړي چې تا سره دا فاعله مؤنث چې دا تا سره یو ده ته به بیا هم دا جلست 4 نمبر صیغه راخلي، واحد مؤنث غایب صیغه راخلي. که دا فاعل تا سره 2 شي ته به بیا هم دغه واحد مؤنث غایب والا صیغه راخلي. او که دا فاعل تا سره 2000 شي خو مؤنث ته نو ته به بیا هم هغه واحد مؤنث غایب والا صیغه راخلي. څنګه چې دلته کې فاعل مذکر د سره یو دی نو ته ایک نمبر صیغه راواغسته، یعنی واحد مذکر غایب صیغه دی راواغسته. فاعل در سره 2 شو ومق واحد مذکر غایب صیغه دی راواغسته. فاعل در سره 2000 شو ومق واحد مذکر غایب صیغه دی راواغسته. فاعل در سره مؤنث شو ته واحد مؤنث غایب صیغه راواخله 4 نمبر صیغه ده. جلسه جلسا جلسو جلست 4 نمبر ده کنه جی 4 نمبر ده کنه 4 نمبر صیغه به د فاعل ظاهر مؤنث د پر راخلي. ذهن کړ بیا به ته د مذکر والا صیغه راخلي. ښه یو فاعل در سره یو مذکر شي او مؤنث بیا به ګوري قرآن کې الله په ګوري الرجال قوامون علی النساء. هغه مخکې چې کوم هغه مبتدا او جمله اسمیه او هغه کې خبره تیره شوې وه که نه نو هغه خبره دلته کې هم ده. ښه جي
او نو که تا سره یو فاعل در سره یو مذکر شو یو مؤنث شو ته ما قد جلسه صيغه راغلی ها صحیح شو جی خو که تا سره فاعل چې دا مؤنث ده او یو در سره فاعل در سره یو ده او مؤنث ده نو بیا ما 4 نمبر صيغه راغلی که فاعل در سره یو زر شي او ایک په د پاسه مذکر شو بیا هم ته 1 نمبر صيغه راغلی ها 1000 در سره مؤنث فاعل دي او یو د سره مذکر شو د دې یو اثر په ټولو کېږي ماحول ټول خرابوي هو که یو نمبر 1 نمبر صيغه ته ټول بیا راواړول په ذهن کار جی دا قاعده ده جی بس چې یو ځکه بس جراثیم چې کوم ځای ته ورځي خوريږي کنه صحیح شو جی نو ګورئ موږ سره چې فاعل د ضمیر شکل کې وي کله چې فاعل د ضمیر شکل کې وي فاعل د ضمیر شکل کې وي که ایک فاعل یو وي کنه صيغه نمبر 1 پر واخلي که فاعل دوی تب صيغه نمبر 2 راوالي که فاعل ډيري تب صيغه نمبر 4 راوالي که فاعل واحد مؤنث وي تب صيغه نمبر 1 راوالي 4 راوالي که فاعل در سره دو شي او د ضمیر شکل کې دي ښا بیا ته صيغه نمبر 5 راوالي ٹھیک شو جی ذهن کار وکړو خو که فاعل تا سره اسم ظاهر وي نو که یو وي نو هم ته صيغه نمبر 1 راوالي خو بشرط دا چې مذکر وي چې یو مذکر فاعل وي در سره اسم ظاهر وي ته صيغه نمبر 1 راوالي که دوه مذکر فاعل وي در سره ته صيغه نمبر ما 1 راواخلي او که دو زره فاعل شي در سره او مذکر دي ما صيغه نمبر 1 پر اخلي او کدا فاعل در سره مؤنث ده صرف یو واحد مؤنث ته صيغه نمبر 4 واحد مؤنث غائب راواخلي که دو فاعل شي در سره بیا صيغه نمبر 4 راواخلي واحد مؤنث غائب او که دو زرم در سره شي بیا صيغه نمبر 4 ذهن کار وکړي حاجی دا ډېر اهم سبق دی حاجی ګوره ډېر زیات ملګری دي ځکوال خوري ها وامرې د دې ځکه په خیال کوي جی او که بیا تاسو سره دې ځکه بیا هدایت النحو او کافي نور خبرې کړې دي خو هغه زمونږ د دې سټیج او د دې لیول نه دي ٹھیک شو هغه به انشاءالله بیا په خپل ځای باندې جی او کنه جی جلست او جلست فاطمه تو جلس سمانا تو بیٹا او کنه جی او خو ګوره جی زوی میں دخلا معنی داخل ہوا داخل شو معلم دخل معلم ګوره ما سره یو دی کنه زه چې معلم تسنیه لما څنګه والم معلم معلمان ومقب ولا راوالم دخل معلمان وګوره معلمان دو داخل شو او د صيغه ته ګوره ها صيغه نمبر 1 چلیږي ها دخل جمع اخلم معلمون ٹھیک شو تو دخل مسلم دخل مسلمان دخل مسلمون ٹھیک شو هدایت النحو والا محترم راوړي دی دخل زید دخل زیدان دخل زیدون ٹھیک شو ای د سره راوړي ضرب زیدون ضرب زیدان ضرب زیدون ٹھیک شو مونږ واغسه دخل معلم دخل معلمان او دخل معلمون دخل معلمون کی دا دخل فعل دی معلمون ورلا فاعل دی دخل فعل دی معلمان دا فاعل تسنیه دی دو دی ٹھیک شو دخل فعل دی معلمون جمع دی ډیر دی ٹھیک شو نو موږ بوایو دخل فعل او معلمون دا ولا فاعل فاعل مل کر جمله فعلیه خبریه ٹھیک شو دخل فعل معلمان دا فاعل فاعل مل کر جمله فعلیه خبریه دخل فعل معلمون دا فاعل مل کر جمله فعلیه خبریه اوس د معلمون ز مؤنث اخلم جی د معلمین د معلم نه بز معلمه څنګه دا معلمه خو مې درته وی مؤنث معلمه ته به جوړو حاجی مؤنث په موږ اخلو
نو ګورئ فعل دا فاعل زه اوس مؤنث اخلم صيغه به کوم اخلم دخلت شاباس دخلت څلورم نمبر ښه دخلت معلمة دخلت ښه دوه معلمات اخلم دخلت معلمتان او ډیر اخلمه دخلت معلمات معلمه را سره یوه ده فاعله ٹھیک شو صيغه نمبر 4 می واغسته معلمات دو شوي صيغه نمبر 4 معلمات ډېرې شوي صيغه نمبر 4 ٹھیک شو نو دخلت فعل معلمات فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ دې ذهن کار وکړو جی ها اوس که چېرته مونږ دا معلم نه دی جي دلته ما سره نکره دی که دا زه دغه اخلمه معرفه اخلم څه به کوم جي الف لام به صرف داخل کوم دخل المعلم او دخل او الب په داخل کو ٹھیک شو نو دخل المعلم الف لام په داخل کی تنوین به ختم کی دخل المعلم دخل المعلمان دخل المعلمون ذهن کارو کو او دې ځکه به درته لږ غونډه کې مسله جوړئ دې ځکه به دې ځای ته لږ خیال کوئ دا دخلت مؤنث والا نه دی دې ځای کې به لږ خیال کوئ دلته چې زه په دې معلمې باندې الف لام داخل کوم که نه نو دا لام خو ساکن وي که نه او دلته تام ساکن شو دوه ساکن رالل اوس په ورسره څه کوو نو اوس دغه وایي که نه وایي الساکنو اذا حرک بالکسرة الساکنو اذا حرک بالکسرة الساکنو اذا حرک ساکن نه دی ساکن جزم والا ته وایي اذا حرک دله چې کله حرکت ورکې نو حرک بالکسرة کسرې سره به حرکت ورکې زیر والا به ورکې شاباس نو دخلت المعلمة ٹھیک شو معلمة دا هماغه دخلت دی ګوره ها صرف دا زیر ځکه پې راغی چې دلته کې دا لام هم ساکن دی تام ساکن دی نو چې دوه ساکن راشي نه ویلی کېږي نو یو له به خامخا زیر ورکړې نو دې مخلي ته زیر ورکړه که نه دخلت المعلمة یې که ٹھیک شوه نور دا دخلت هماغه 4 نمبر صیغه ده ګوره مخکرې مرې نه دي شوي ښه صرف لږ دا خبره پکې راله او دلته دخلت دی که نه او دا معلمتان دی دا معلمتان ما سره دې وخت کې فی الحال نکره دی زه معرفه کومه څه به کوم جي المعلمه به کوم که نه ٹھیک شوه او دا دخلت چې دی دا به ما تاسو ته ووي الساکنو اذا حرک بالکسرة نو دې له به مونږ کسره ورکو ٹھیک شوه نو دخلت المعلمتان او دا المعلمات دی که نه الف لام په داخل کا دخلت المعلمات نو دا تا باندې اسې مونږ هغه زیر ولګو ښه نور ګورئ هماغه 4 نمبر صیغه ده ٹھیک شوه څه خبر هم پکې نشته دی او فاعل یاد وساتئ ها فاعل به همیشه په حالت رفع کې وي ها دا معلمو دی که نه دا هم حالت رفع ده معلمان دی دا هم حالت رفع ده معلمون دی دا هم حالت رفع ده ته به چې یاره دې لاندې خو زیر راغلی دا څنګه رفع ده دا تثنیه اسم نه دی دا آن اواز سره